د افغانستان قطر سره टी20 میچ پرون شوی دی چې په دغه میچ کې افغانستان قطر لا یو ډیر غټ شکست ورکړی دی. د قطر دورې د پاره د افغانستان بالکل یو ینګ او فرش ټیم تللی دی. په دې ټیم کې نه ګوربازو، نه پکې ابراهیم زدرانو، نه پکې مطلب د دې چې کم فاست بادران دي، نه پکې اغیو لکه فاروقی شو یا داسې مجیب الرحمن سپینران یا راشد خان دا پکې نوجي. یو نوجوان فرش ټیم قطر ته دورې ته لېږلی چې یو टी20 میچ چې پای کې د افغانستان لوبډلې قطر له شکست ورکړي. چونکه قطر ډېر زر به تاسو وګورئ چې قطر ټیم به ډېر زیات مخکې راشي. قطر ټیم یو ښه ټیم دی. راځو مکمل سکور کارډ له افغانستان ورسس قطر یو टी20 میچ ډیټیل سره په خبره کوو. تاسو له سکور کارډ په سکرین باندې ښکاري. ډومبنۍ بیټینګ افغانستان کړی چې 149 رنزونه جوړ کړي دي. 8 کھلاڑیان آؤٹ او شل اورونه مکمل وخلی دي. دې کې کوم وګورو زبید اکبری اور عمران میر اوپننګ کړی دی. زبید اکبری 2 بال 4 رنزونه اور عمران میر 9 بال 15 رنزونه جوړ کړي دي. درویش رسولی په 29 بالونو باندې شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي دي. درویش رسولی ډیره موده پس ما یو ښه اننګز وکړو او هم د قطر خلاف. درویش رسولی له ډیر زیاتې موقع د افغانستان ټیم د طرفه ملاو شوې. درویش رسولی له پکار دي چې د سخت ټیمانو خلاف د غټو ټیمانو خلاف هم عمدغه رنګ پرفارمنس وکړي. کچره پرفارمنس ګډ وډ شو نو بیا درویش رسولی ټیم کې ډیر ټایم نشي پاتې کېدی. اجاز احمد چې کم دی نور لزبال شپږ رنزونه، محمد اسحاق 28 بال 22 رنزونه، فرمان الله صافی لزبال 12، ننګیالي 12 بال 23. خب کله بیټینګ پکې ننګیالي خروټي هم کړي چې نټ آؤٹ پاتې شوی دی. کیس احمد 1 بال 0، غزنفرم پړم باندې بال آؤٹ شوی دی او عبد الله احمد په 1 بال شپږ رنزونه کړي دي. 1 بال وخلو پاغه هم شپږیزه وخلی ده او د بلال سمی پکې بیټینګ نه دی راغلی. دا قطر د طرف مرزا محمد 3 اورونو کې 13 وکټه، شارک منیر 2 اورونو کې 19 وکټ یومنا، مجیب الرحمن 4 اورونو کې 13 2 وکټي. مجیب الرحمن خو د قطر خو بالنګ د افغانستان د مجیب غونته کړي، خه بالنګ کړي یار. اکرام الله 2 اورونو کې 22 وکټه، اویس احمد 4 اورونو کې یو کم 4 وکټه خپل بالنګ وېسم کړي یار. دینیل لوئیس چې کم 2 اورونو کې اور محمد عاصم 3 اورونو کې 14 رنزونه جوړ کړي دي. 149 رنزونو چې سکول پسې د قطر لوبډلې یو سلسلور 20 رنزونه کړي دي په شل اورونو کې او 9 کھلاڑیان آؤٹ. مطلب ټول کھلاڑیان نه دی او شوي اورونه ته ختم شوي دي. زبیر علي په 15 بالو 0 رنزونه، شارک منیر په 3 بالو 6 رنزونه، ایمال لیانګ 11 بال 11، محمد احمد 2 بالو 22 بالو باندې 19، محمد عاصم 19 بال 19، مرزا محمد 21 بال 20، مرزا پکې خپل بیټینګ کړی دی. شازیب جمیل 4 بال 3، اکرام الله خان 23 بال 15، د ډیر زیات بالونه ویسٹ کړي دي. دانیال لوئیس 14 بال 19. کچری د اکرام الله خان دا بالونه نو ویسٹ کړي. اکرام الله خان هم بالونه ډیر زیات ضایع کړي دي. محمد احمد هم ډیر زیات بالونه ضایع کړي دي او زبیر علي اوپنر بیټسمن چې کم دیغه 15 بالونه واخلي او سکور په یوم نه کړي. د افغانستان تر طرف الله محمد غزنفر 4 اورونو کې 9 رن ضایع او وکټه خبالنګ بلال سمی 4 اورونو کې 1 وکټه، بلال سمی لګ ایکسپنسیو ثابت شوی دی. زبید اکبری 2 اورو کې 14 وکټ یومنا، عبد الله احمد زئی 4 اورونو کې 2 وکټي، کیس احمد 3 اورونو کې 1 وکټه، فرمان الله صافی 3 اورونو کې 19 اور 2 وکټي. ټول نه بالنګ افغانستان سره الله محمد غزنفر کړی دی او د اکانومي لحاظ سره خراب بالنګ چې کم دی بلال سمی کړی دی. نو دا صرف یو टी20 میچ افغانستان ورسز قطر چې دا افغانستان خپدرنو کانو باندې وګټلو او قطر له شکست ورکو په دې टी20 میچ کې. نو دا ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې مرګرو سره شریک کړئ. والسلام.